باب كيف يعرض الاسلام على الصبي. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی په دې خبره باندې چې یو صبي ته به اسلام په څه طریقه پیش کولی شي، د هغې طرز او کیفیت به څه وي. نو امام بخاری په دې کې احادیث ذکر کوي. حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اخبره. دا سالم وی چې ما تخپل پلار عبد الله زید عمر خبر را کړو او پلار را ته خپل پلار خبره کوله چې هغه عمر دی چې ان عمره انطلقا في رحت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن سیاد، چې یقینا عمر لاړو په یو ټولګي او په یو جماعت کې د مرګرو د پیغمبر اسلام نه مع النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام سره، یعنی پیغمبر اسلام هم دی مرګري مور سره دی. عمر وی زمې ما منګه ټول لاړو قبل ابن سیاد، طرف د ابن سیاد ته. دا ابن سیاد یو یهودی الک دی. د پیغمبر خدا په دې شک و چې دا دجال دی. نو ډېر ګڼ کړه ته پیغمبر خدا د معلوماتو لپاره تللی دی او کوشش کړی دی. اوس عمر وی موږ چې کله لاړو حتی وجده یلعب مع الغلمان، حتی چې پیغمبر خدا دا ابن سیاد وموندلو لوبې کولې د وړو سره. عند اتم بني مغالبه، په نزد د هغې آبادو او کلاګانو د بنو مغالبه په مدینه کې یو اړخ کې خلق دی. وقد قارب یومئذ ابن سیاد یحتلم، او یقینا نږدې و په دې ورځو کې ابن سیاد احتلام ته یعنی بلوغ ته نږدې و. فلم یشعر بشیء، پس پویه نشه دا ابن سیاد په سیز باندې حتی ضرب النبي صلی الله علیه وسلم ظهره بیده، حتی چې پیغمبر وواهه شاله د په خپل لاس د شاته ولا دا چلو لاس یې راواچ. ثم قال نبی صلی الله علیه وسلم، دا زمونږ ترجمه الباب دی چې وړوکي ته به غیر بالغ ته به اسلام څنګه پیش دی ادا ځای. ثم قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا فرمایل اتشهد انی رسول الله، ته دا ګوی ورکې چې د الله رسول ما. ابن سیاد ته وایي ته دا ګوی ورکې چې د الله رسول ما. فنظر الیه ابن سیاد، نو دته ابن سیاد وکتل، داسې راسون شو پیغمبر خوا ته وکتل. فقال اشهد انک رسول الامیین، نبی علیہ السلام ته وایي زه ګوی ورکوم چې یقینا ته رسول د انپړ قوم عربو ته رالیږلی شوی. قال ابن سیاد للنبي صلی الله علیه وسلم، اوس ابن سیاد پیغمبر خدا ته وایي اتشهد انی رسول الله، ته ګوی ورکې چې د الله رسول یم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله،
نبی کریم ورته ویلي چې ما ایمان راوړی په الله او د الله په تمامو پیغمبرانو باندې. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ او ابن سیاد ته څه شی نی څه درته ښکاره کېږي؟ قال ابن سیاد یاتینی صادق وکاذب. ابن سیاد ورته وایي ما ته راځي رښتینی راته هم راځي او دروغجن راته هم راځي. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر. نبی علیہ السلام او فرمایل ګډوډ شوې ده په ستا باندې خبره ښه یعنې شیطانیان درته هم راځي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا. زه پټوم ستا لپاره یو شی پټ. داسې لاسې داسې کو ویل دي کې څه دي داسې. قال ابن سیاد هو دخ 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 دخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ. نبی علیہ السلام ورته کرشا لن تعدو قدرک ته به وانه وړې د هغه تقدیر الهي نه چې الله ستا په باره کې کړی دی. قال عمر یا رسول الله. عمر ورته وایي د الله پیغمبره اعزن لی فیه ما ته د په باره کې اجازت وکړه اضرب عنقه چې دا سټې په توره ووهم بېغمه یې کړم. قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم عمر ته وایي ان یکو هوا دا ابن سیاد دجالی نو پلن تسلط علیه ته د هغه په مرګ مسلط دی هغې له به عیسی علیه السلام راځي. او ویل لم یکن هوا که دی دجال نه وي نو په لا خیره لکه حقیقت دی بیا ستا لپاره هېڅ خیر در په وجلو کې نشته. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب ياتيان النخل الذي فيه ابن سياد. وای عبد الله بن عمر لال النبي عليه السلام او ابي ابن كعب دواړه ځي هغه باغ د کجورو ته چې په هغې کې ابن سیاد اوسیږي. حتی اذا دخله حتی چې دوی دې باغ ته دننه شو نو طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتكي بجذوع النخل. نو شروع شو نبی علیہ السلام ځان پټوي په سټو د کجورو باندې د کجورو سټو ته پناه کېږي او روان دي. او یختلو نبی علیہ السلام چل کوي د دې ان يسمع من ابن سیاد شیعه چې دې ابن سیاد نه څه واوري قبل ان یراه پخوا د هغې نه چې د ابن سیاد پیغمبر وویني. و ابن سیاد مستجع على فراشه في قطیفة له. په ابن سیاد ډډه وهلې ده په خپله بستره باندې فی قطیفة لها له په یو څادر کې چې هغې اغوستی او فیها رمزتون او رمرمتون دواړه راغلي دي یعنې د لپاره یو پټ غوندې اواز و ګونار غوندې نه کې ګونېده. فرأت ابن ابن سیاد النبی صلی الله علیه وسلم پس اولیده مور د ابن سیاد پیغمبر خدا له او یتکی بزونه او دی ځان ساتي او پناه کوي په سټو د کجورو. فقالت ابن سیاد دا وایي دا مور یې وایي زوی ته چې ای صاحب وهو اسمه او دا صاحب د ابن سیاد نومو. فصار ابن سیاد بس اسمه دا چې کوم دی ابن سیاد زر راکېناست
فقال نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته ویلي لو ترکته بین مړې که دا دې پرېښې وې نو موږ ته به څه وضاحت شوی وی یا لو ترکته نبی صاحب ملګرو ته وایي که دې مور دا پرېښې وې او راپاڅولې نه وې نو بین موږ ته به خبره واضحه شوې وه یا د څه رنګ کول وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم الناس بے نبی علیہ السلام خلقو کے ادھر تقریر کی فاثنى على الله بما هو اهله نو اللہ صفتونه بیان کړه په الله باندې هغه چې الله د هغې مستحق دی ثم ذکر الدجال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دجال ذکر کو فقال انی انذرکموه یقینا زه یروم تاسو لره دنه دجال نه وما من نبی او داسې د الله یو پیغمبر نه دی راغلی الا وقد انذره قومه مگر خپل قوم دجال نه یرولی دی لقد انذره نوح قومه حتی چې نوح علیه السلام چې اول الرسل دی هغه خپل قوم یرولی و ولكن ساقول لكم فيه قولا لیکن زه تاسو ته دجال په باره کې یو خبره کومه لم يقله نبي لقومه اس قوم خپل پیغمبر ته اس پیغمبر خپل قوم ته نه ده کړی ادا ده چې تعلمون انه اعور مرګرو تاسو په دې پوهیږئ چې دجال یو سترګې دی د دجال یو سترګه به خراب وي په حدیث کې راځي دا یوه سترګه به د کور د دانې په شان کله چې کور د دانه څښا شي او پوټکی ته لاړ شي او ډېر بدنما ښکاري دقسې دا سترګه ښکاري داسې بیخي پټه نه ده یعنې غړېږي خو د څښا دانې د انګور په شانتې ده نو دا وان الله ليس بعور او الله یک چشم نه دی نو دا تاسو ته ما یو واضح فرق وښوده د الله او د دجال په منځ کې چې دا هیڅ پیغمبر خپل قوم ته نه دی ښودلی باب قول النبي صلی الله علیه وسلم لليهود نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری باب دی په دې قول د نبی علیہ السلام باندې چې نبی علیہ السلام یهودو ته وایي اسلمو مسلمانان شئ تسلمو ستاسو مال او نفسونه به محفوظ شي قاله المقبوري عن ابي هريره دا حدیث مقبوري نقل کړی دی د حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ زینن په فرض بس کو ان شاء الله خیر